نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء. علم حاصلول او عالم جوړېدل دا څه دومره اسان کار نه دی. په تاریخ کې داسې ډېر لوی علما تېر شوي دي چې هغوی د دین دپاره ډېرې زیاتې سختې برداشت کړي دي. همدغسې نن به سره د داسې عالم د یو داسې فقیه العصر او د یو داسې شخصیت واقعه ذکر کومه چې هغه یو ځان له لوی شخصیت و د هغه نوم د څه تعارف محتاج نه دی. امام شافعي رحمت الله علیه. نن کو تاسو ټول عرب وګورئ، کو هغه سعودي دی، کو هغه دوبۍ ده، کو هغه کویت دی، کو هغه قطر دی، چې څونه عرب دي دا د امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب باندې عمل کوي او د هغه په مذهب باندې چلیږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي په ما باندې داسې وخت راغلی، داسې وخت چې ما سره به د لیکلو دپاره کاغذ نو، ما سره به پن نو، قلم به ما سره نو، نو ما به د غټو غټو ځناورو دا غټ غټ اډوکي به مې راټولول، دې پسې به زه ګرځېدم او دا به ما جمع کول، دا به ما ټول او بیا ما په دې باندې لیکل کول او هغه لیکل به بیا ما په یو ګوټ کې ایښودل د کور دا زما کتابونه ما چې بس یادول هغه ما په دغه اډوکو لیکل او دا اډوکي ما د کور په ګوټ کې ایښودل، دې پسې به زه ګرځېدم. یو ورځ د مینا په میدان کې ناست وم، چې مې وکتل نو یو سړی راغی، یو بوډا سړی او ما سره کېناست. نو ما هغه سړي نه تپوس وکړو چې حضرت تاسو د کوم ځای؟ نو ما ته ویل چې زه د مدینې منورې. په ما ډېر زیات خوب ولګېد د دې وجې چې هغه د رسول الله مبارک ته کلي وو. نو ما ورته ویل چې ما اورېدلي دي چې په مدینې منوره کې امام مالک رحمت الله علیه هم دی. ما ته ویل چې ما ته ویل چې چېرته راغلی نه یم، چېرته تللی نه یم. ما ته ویل چې زړه خو مې ډېر کېږي. ما ورته ویل خو ما سره وسایل نشته، د سفر سورلی را سره نشته چې زه په څه لاړ شم. نو ما ته هغه وویل خو چېرې ته مونږ سره تګ غواړئ، مونږ سره خامخا ځې، نو زمونږ سره یو کس راغلی و حج له، هغه کس چې کوم دی نو هغه وفات شوی دی او هغه د هغه چې کوم اوښ دی نو هغه مونږ سره ولاړ دی، خو ته وایې نو مونږ سره بیا په سبا په هغه اوښ باندې لاړ شو. ما ورته چې ډېره ښه ده. ما زه ډېر زیات خوشحاله شوم، ما اراده وکړه په سبا باندې زه هغوی سره په قافله کې روان شوم. پیاده مزل چې کوم دی نو د میاشتو میاشتو د سورلی مزل چې کوم دی نو هغه د 2 یا 3 اخو زه د مینا نه د مکې مکرمې نه هغه قافله کې روان شوم. په هغه اوښ باندې زه په 14 ورځو کې مدینې منورې ته ورسېدم او په 14 ورځو کې ما د قرآن کریم 14 ختمونه وکړل. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي نن زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ زموږ خلک عمرې له لاړ شو، په ټول سفر کې د عمرې یو د قرآن کریم ختم نشي کولی. بهر کې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي په 14 ورځو کې ما 14 ختمونه د قرآن کریم وکړل. چې کله موږ مدینې منورې ته ورسېدو زه مسجد نبوي ته ورتللی شوم. نو د مانځه ټیم زما خو داسې چردام وویل ما پورته کړو او چې مې وکتل نو طالبان ناست وو، هغه طالبانو سره په مسجد نبوي کې کېناستم. چې مې وکتل نو یو لوړ قد والا سړی رادننه شو او هغه خو خپلې پټکې والو، خو خپلې کپړې اچولې وې او مخامخ راغی او مخامخ په تخت باندې کېناستو. هغه وخت به امام مالک رحمت الله علیه احادیث روایت کول به او طالبان به ناستو، هغه به لیکل. زما طالبانو سره کېناستم، امام مالک رحمت الله علیه لګیا شو احادیث وایي او طالبان لګیا دي احادیث په کاپو او په پن باندې لیکي. زه ډېر زیات خفه شوم، ما سره نه کاغذ و، نه را سره پن و، نه را سره وسایل و. چې ما وکتل نو اواز داسې یو ټکي راوړو، ما هغه ټکي پسې لاس ورخوا کړو، هغه ټکي مې راواغشتو. امام مالک رحمت الله علیه لګیا د احادیث وایي او زه هغه ټکي چې کوم دی هغه په دې خوله کې ووامه او بیا لګیا یم په لاس باندې لیکل کوم. لګیا یم امام مالک رحمت الله علیه حدیث وایي، زه لګیا یم په هغه ټکي باندې لیکل کوم، په خوله کې ووامه بیا په لاس باندې لیکل کوم. دې کې د بل مونځ دپاره ټیم راغی، زما خو داسې تردام زه کېناستم، طالبان پاڅېدل او داسې کوم. دې کې ما ته امام مالک رحمت الله علیه آواز وکړو چې راشه دې خوا. چې زه ورغلم ما ته ویل چې مېلمه د کوم ځای؟ ما ورته چې د مکې مکرمې نه چې راغلی. ما ته ویل چې په دې لاس کې څه لیکل؟ ما ورته چې کوم احادیث رسول الله مبارک تاسو وینو احادیث ما په دې خپل لاس باندې لیکل. امام مالک رحمت الله علیه ما ته وفرمایل چې دا خو د احادیثو ګستاخي ده چې ته په خپلو لارو باندې په خپلو لغاتو باندې د رسول الله مبارک احادیث لیکي. ما ورته چې حضرت ما سره نه کاغذ شته، نه ما سره دغه شته پن شته، دا زه د طالبانو سره کېناستم چې ستاسو په شاګردۍ کې راسم او دوی سره تشبیه پیدا شي. ما ورته چې دا کوم احادیث چې تاسو وینئ دا ما په خپل زړه باندې لیکلي دي، دا ما په تلي باندې نه دي لیکلي. امام مالک رحمت الله علیه ډېر زیات حیران شو، ډېر زیات په تعجب کې پرېوته. ما ته چې بیان کړه چې ما څونه احادیث بیان کړي دي. په هغه وخت کې امام مالک رحمت الله علیه 123 احادیث بیان کړي وي. 123 احادیث مو ته حرفن په حرفن سره د متن وي. امام مالک رحمت الله علیه ډېر زیات حیران شو. نو دا یو وړه غونډه واقعه د امام شافعي رحمت الله علیه تاسو سره ذکر کوله چې زموږ علما کرام او زموږ اکابرو د دین لپاره څومره سختۍ تېرې کړي دي، څومره سختۍ برداشت کړي دي. عالم جوړېدل او مقام ته رسېدل دا دومره اسان کار نه دی، دا ډېر زیات ګران کار دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول کامیاب کړي او الله رب العالمین دې ستاسو ټول اولاد دا د عالم دین کړي او الله رب العالمین دې د قرآن حافظان کړي.